د پښتو کلچر او اسلام د ټول ناول کلچر څه ته وایي؟ ثقافت چې ورته موږ وایو د یو قوم یا د یو معاشرې د ژوند تیرولو طریقې ته ثقافت وایي چې په هغې کې زموږ رسم رواج راځي، عقاید راځي، ژبه راځي، لباس دی، زموږ خوراکونه دي، زموږ سوچ دی، د دې ټولې مجموعې ته ثقافت وایي. بیا ثقافت په دوه قسمه دی، یو مادي دی یو غیر مادي دی. مادي دا چې زموږ خوراکونه دي، زموږ لباس دی، دغه شانتې زموږ کور دی، زموږ اسلحه ده. او غیر مادي چې زموږ فن دی، زموږ ژبه ده، زموږ مذهب دی او داسې نور بلا ډېر. په دنیا کې داسې ډېر قومونه دي چې هغې خپل کلچر، خپل ثقافت پرېښودی دی. ولې؟ چې د هغې د خلکو سره ډیسپلن نه کېدو، خلکو ورسره چلیدل نه. لکه په مصر کې به د غلامانو لین دین و، هغه ختم شو. په اولمپکس کې به بغیر د کپړو مقابله کېده، هغه ختمه شوه. په افریقا کې به چې د چا که څوک میلمه رالو هغې ته به خپله ښځه د شپې دپاره ورکوله، دا به مهمان نوازي وه، هغه ختمه شوه. دغه شانتې په هندوستان کې یو رواج و، سړی به وفات شو بس ښځه به ورسره هم په اور کې سېځله او ختموله به. په عربو کې یو رواج و چې خلکو به ژوندۍ لوریانې ښخولې. دغه شانتې چې کوم جنګونه به وو په وړه خبره باندې به په نسلونو، دغه شانتې په کلونو جنګ کاو او زنانه چې کومې وې هغه به د خپل ضرورت دپاره استعمالولې، داسې نه لکه څنګه چې یو انسان تصور کېږي. دغه شانتې زموږ د پښتنو ډېر رسم و رواج چې هغه موږ ختم کړي دي. یو خاندانونو په منځ کې به صلح وه، نو په بدل کې به خور یا لور ورکوله چې سوره به ورته ویله. د وینې بدل به په نسلونو کې تېرېدو، نسلونه به ختم شو خو یو بل ته به هغه بدل نه پرېښودو. نجلۍ به د کور نه وتښتېده د یو هلک سره، نو هغه به یې مړه کوله. د مور پلار د اجازت نه بغیر به نکاح نه کوله. او د واده د ناوې سره به د کور خلکو 2 یا 3 شپې کولې. د ټوپۍ د برقې رواج و، دغه شانتې د 2-3 ودونو رواجونه، خو دا ختم شو د ټیم سره. او خلک نه وایي چې هغه ختم شو یا خپلې خور ته حصه نه ورکول، څوک څه نه وایي، خو بس ډول دی، باجه ده، رقص دی چې اتڼ ورته ویلی کېږي، بګل یخته وي، دغه شانتې یوه پنسه بره ساتل، دا وایي د پښتنو کلچر دی. او په دې باندې ډېر زیات ټینګتیا کوي چې دا خو پرېښودل نه دي پکار. او د دې سره سره شعرونه چې هغه نازیبه شعرونه چې څوک یې د خپل فیملی د مخې، د ماشومانو د مخې نشي اورېدی، دی وایي دا د پښتنو کلچر دی. او په دې باندې دومره ټینګتیا کوي چې دا پرېښودل نه دي پکار. د دې فنکشنز کوي، د دې پروګرامات انعقاد کوي او بس یو څو څیزونه دي چې هغې راټینګ کړي دي، نور چې د پښتنو کوم کلچر دی هغه دې پرېښودی دی. اگر چې هغه د دین مخالف دی خو د دې د مزاج هم مخالف دی، نو هغې پرېښودی دی او ځان ته پکې بیا دین راولي چې دا خو په دین کې ټیک نه دی. که د مور او پلار د مرضۍ نه بغیر نکاح وکړي، دین خو وایي چې بغیر د مور او پلار د مرضۍ نه نکاح کولی شي، دلیل به دا راوړي. که د 2 خاندانونو د صلح په بدل کې جنۍ ورکړي، وایي دین خو د دې مخالفت کوي. که یو جنۍ وتښتي د کور نه، د یو هلک سره نکاح وکړي، نو دوی وایي دا خو ټیک دی، د جنۍ اختیار دی، دین ورته اختیار ورکړلی. خو که چېرته دین په یو څیز کې مخالفت وکړي، نو بیا دی وایي چې نه، دا د دین مقابل نه دی، یا وایي چې بلا ډېر خلک نور ګناهونه کوي. نو خیر دی که دا ګناه پکې وکړي، تاسو په امن باندې خبره نه کوئ، تاسو په دې څیز باندې خبره نه کوئ، نو څنګه ته ما د ډول نه منع کوې، ته څنګه ما د رباب نه منع کوې، ته څنګه ما د اتڼ نه منع کوې. اتڼ چې کوم دی دا صرف او صرف د پښتنو ثقافت نه دی. پنجابیان اتڼ کوي، بلوچیان اتڼ کوي، سندhiان اتڼ کوي، او په پښتنو کې بلا شی خلک دی چې هغې اتڼ نه کوي. او که اتڼ کوي هم نو هغه بغیر د ډول نه کوي، بغیر د ستار او بغیر د موسیقۍ نه کوي. لکه مثال په طور که باجوړ وګورې، که دیر وګورې، که سوات وګورې، که بونیر وګورې، دلته خلک نه اتڼ کوي او نه اتڼ خوښوي. دغه شانتې وزیر دی، مسعود دی، بنګش دی، مروت دی چې دی اتڼ کوي او سره د میوزیک کوي، خو بیا هم خلک ډېر نه خوښوي. خلک ورته په معاشره کې ډم وایي، وایي د ډم بچیه
څومره یو بد لفظ په موږ لګي چې څوک موږ ته وایي چې د ډم بچیه، که دا د پښتو ثقافت وي نو موږ به د ځان سره ښه ښکلی لیکلی چې پلانکې ډم. موږ نه لیکو. نن سبا چې څوک ګانې وایي د هغې سره فنکار لیکي. ولې؟ ډم ورسره ولې نه لیکي؟ ډمتوب ښه څیز نه دی. او اوس هم په کورم ایجنسۍ کې، په خوست کې، په پکتیا کې داسې نور بلا ډېر ځایونه دي چې هلته خلک اتڼ کوي، خو اتڼ بغیر د موسیقۍ نه کوي. اتڼ چې کوم زموږ پښتانه کوي چې صرف په کالج کې کوي، په یونیورسټۍ کې کوي، دا د پښتو اتڼ نه دی. د پښتو چې کوم اتڼو کتابونه وګورئ، د پښتنو چې کوم اتڼ و هغه به د جنګ نه مخکې کېدو یا د جنګ نه پس به کېدو، هغې ته اتڼ ویلی شو. او د هغې سره نه ډول و هېڅ هم نه و په سټارټ کې، بلکې دا بیا یو څو صدۍ وروستو ډول رالی، څه نور څیزونه پکې اډ شو. نو که چېرته صرف او صرف دا د پښتو ثقافت دی نو بیا ټیم په ټیم په دې کې جدت ولې رالو. بله یو خبره خلک وایي پښتو چې کوم دا د اسلام نه 2000 کاله یا 1500 کاله مخکې راغله. مطلب د پښتو تاریخ چې کوم دی هغه 2000 کاله یا 1500 کاله مخکینی دی. د اسلام تاریخ بالکل د دین اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتو مخکې وه. د پښتو تاریخ چې وګورئ، خو دین چې کله رالو نو هغه زموږ کلچر ختم کړی نه دی، بلکې زموږ کلچر یې ښکلی کړلی، زموږ کلچر یې صفا کړلی. زموږ په ثقافت کې چې کوم څیزونه خراب وو شریعت ختم کړه، چې کوم ښه هغې برقرار وساتل، او چې کوم درمیاني وو نو شریعت په هغې کې تبدیلي راوسته او زموږ دپاره یو لاره جوړه کړه. لکه د نکاح یو ښکلی سیسټم دین جوړ کو. دغه شانتې ښځې ته خپل حق ورکو، سړي ته خپل حق ورکو. ښځې ته وی چې ته به کور کې دننه ټیم تیرې، د کور کار به کې، سړي ته وایي چې ته به د کور نه بهر کار کې، د کور ته به رزق راوړې. د پښتو روایت هم دا دی چې ښځه په کور کې ښه وي. دا خو نن سبا څه لږ روشن خیاله خلک رالو جنکو تعلیم ضروري دی. نو د جنکو تعلیم ټیک د ضروري دی، خو په کوم طریقه چې نن سبا د جنکو تعلیم روان دی، آیا دا د پښتو کلچر د ثقافت مطابق دی؟ دا د اسلام مطابق دی؟ پښتو یې هم نه مني او اسلام یې هم نه مني. او اتڼ زموږ چېرته رحمان بابا، خوشحال خان خټک، دغه شانتې باچا خان شو، حمزه بابا شو، د یو به هم چېرته اتڼ ونی څنګه چې زموږ د پښتنو شروع کړلی. زموږ پښتانه صرف په دې کې لګېدل دي چې اتڼ وکړه، ډول ووهه، باجي ووهه، او بیا وایي زما لویه ګناهداره چې پښتون یم. د خوشحال خان خټک، د حمزه بابا، د رحمان بابا د هغې چې کوم شعرونه وو هغه د دې وخت د شعرونو په شانتې نه وو. په هغې شعرونو کې حیا وه، پرده وه، اشارات وو، کنایات وو. په هغه کنایاتو هر سړی نه پوهېږي چې هغه شعر ته ورسي چې شعر څه مقصد دی. نن سبا خو زموږ شعرونه چې کوم دي نو هغه د یو تور سري نه شروع کېږي او په یو تور سري ختمیږي، او بیا وایي دا د پښتو کلچر دی. نو د پښتو داسې کلچر خو ما چېرته نه دی لیدلی.